بسم الله الرحمن الرحيم. واللفظية والإضافة اللفظية علامة أن يكون المضاف صفة. وليس بنزا مباحث شو تعريب د مجرور، تعريب د مضاف إليه، او شرط د تقدير د حرف جر د بارا، او مطلق تقسيم إضافة لفظ او معنوي تا څلور، او بنزم نمبر بیان د إضافة معنوي شپږم تراشي. وليس إضافة لفظي کې بنن تعریف رسمی د اضافت لفظی بیان کو یو، او به دویم نمبر د اضافت لفظی فواید سری دغه بیان وکاو. راسي بدی نور قصه به سکوخه برابر اضافت لفظی تعریف سره هغه دا چې مضاف به کی صفتی صيغوي، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، او مضاف الیه به کی هم دغه صفتی صيغه معمول وي، یعنی یا به فاعل وي معمول نه مراد، او یا به مفعول وي. خو نه درنکو د صفتی صيغه اضافت بشوي خپل معمول ته، بس دغه نه چھوڑ دی. د صفتی صيغه اضافت بشوي خپل معمول ته، نو دوه قاعده بکی دي. صفتی صيغه به مضاف، دویم قید مضاف الیه دا به معمول وی، یعنی فاعل به وی او یا به مفعول وی. او کړي دوه قیدو کې یو قید هم لري کېدلو، دو صورتونه نور حاصلېږي. دغه فقہ کې د فقہ قدري درسونه به تاسو کله واوري، الله به مقدر کېږي کې موږ دا قصه کو ټیم په ټیم. کله چې په یو مسله کې دوه قید ولګي درې صورت جوړيږي، او چې درې قید ولګي څلور صورت جوړيږي، او یو قید ولګي دو صورت. دلته څو قید ولګي؟ دل دوا مضاف پکې صفتی صيغه وي، او مضاف الیه پکې معمول وي، دوا دا یو صورت شو. دویم مضاف پکې صفتی صيغه نه وي، دویم صورت. دریم مضاف پکې صفتی صيغه وي خو معمول ته نه وي مضاف، مجموعه درې صورت شو کنه. نه اول د اضافه لفظي او اخري دوه د اضافه وګورئ. واللفظيه والاضافه اللفظيه اشاره کوي. اللفظيه چې در تخکاری دا صفت د موصوف محذوفه د بارا، اضافه لفظيه چې ده ان يكون صفتا، ان يكون صفتا دا خبر نه دی بلکې د خبر د اسم، یعنی د مبتدا علامتها ده، او بشریک به والاضافه ولا مبتدا ده او بشریک خبر جوړيږي. په شریک د بارا واللفظيه مبتدا ده. اعتراض جواب هم کړو که ذهن کې می هو بس تیرې گئے ته علامتها ولی روي سلبار حال اشاره کوي دیتا چې ان يكون صفتن دا کوم جمله چې د دې د بار مبتدا علامتها ده، او اشاره دې تم کوي دا کم تعریف بنګ د اضافت لفظي کو دا تعریف په علامات سره ده، رسمیات سره تعریف رسمي ورته ویل کیږي. بهر حال تعریف ده. والاضافه اللفظيه علامتها علامه ده ان يكون المضاف صفه چې مضاف به کی صفتی صيغه وي. دې سره د چا نه احتراز رااله چې مضاف به صفتی صيغه نوي به خو اضافت معنوي وي، په دې سره احتراز رااله. اما اذا لم يكن صفه کله چې مضاف به صفتی صيغه نوي، نه غلام زید، دلته غلام صفتی صيغه ده الګ بوېګو کنه، به ور بسی وي مضافه الى معمولها، اضافت به مخفل معمول ته شوی. په دې کې احتراز چانه رااله چې صفتی صيغه وي، معمول ته فاعل یا مفعول ته اضافت نه شوی، نه بده معمول نه صرف فاعل او مفعول مراد دی ښا، نه بدغه صورت کې با اضافت معنوي وي لفظینا. احتراز اما اذا كانت احتراز بدی کې داغه صورت نه چوي مضاف بکی الى غیر معمولها ته، یعنی صفتی صيغه وي خو غیر معمول ته مضاف وي، لکه مصارع البلد، پهلوان د خار، وکریم العصر، او نیک سړی د زمانی. دوړو صورتونه کې اذا بلد دا خو ضرب دی، مفعول فيه دی، او دغه شان عصر یو مکانی او بل زمانی دی، بهر حال نه فاعل له نه مفعول له. خجس اتفاقی مثال خلاته وخا کنه چې دوړه قید بکی وی، لکه ضارب زید صفت صيغه د فاعل ته اضافت شوه دی، بیان کوي من قبیل اضافت اسم الفاعل، د قبیله د دین د چې اضافت د اسم فاعل شوه دی الی مفعوله ته شوه دی. بل وحسن الوجه دا دویم مثال ولې راوړو وی چې دلته معمول بدل لیکنه مضاف الیه، بلکې صفتی صيغه بدل ده. الته اسم فاعل صيغه
او فاعل ته اضافت مفعول ته اضافت شوی دلته صفت مشبده او مفعول ته نه فاعل ته اضافت شوی ځکه هغه خو مفعول کې عمل نشي کولای دا براله راځي په بل جامع کې مبني کې وحسن الوجه من قبيل اضافه الصفه پدې کې اضافت د صفت مشبهه شوی الى فاعلها تا پوه شولې په داول بحث جزء د شپږم بحث اول جزء دویم کې ماول فواید برته بیانې نه ماته برو غوري مولوی صاحب د اضافت لفظي فقط یو فائدہ راغی ته ویل کېږي تخفیف لفظ کې اسانی سپکواله پیدا کوي طریقې خایو څنګه پیدا کوي بهر حال مانوي تور یو فائدہ هم نشته مانوي تور دو فائدې وي او تعریف وي او تخصیص وي هغه نه یو هم نشته نه تعریف فائدہ شته او نه د تخصیص یو داوا یو وجودي خبره بل ادمي تخفیف به پیدا کوي دې بیان وکاو بل ادمي مانوي فائدہ نه کوي یعنی تعریف تخصیص نه فائدہ کوي ولی دغه بیان کو تاسو پیږئ کنه وګورئ زر خونه ملګری لکه ولا تفيد الاضافه اللفظيه بمرجي خودلا فائدہ نور کوي اضافه لفظيه فائده الا تخفيفا او دا تخفيفا چې تاسو ته مخکاري دې مستثنا منه فائده دغه خودلا یو فائدہ نور کوي مگر د تخفیف پیدا ور کوي نه دا وجودي شو نو داوا کې دوا اجزا دي وجودي ادمي لا تعريفا ولا تخصيصا لكونها في تقدير الانفصال وليس بروغوري اوس د دې ادمي راته ول وجه بیانې سو وجه د چې د تعریف او د تخصیص پیدا نه ور کوي تاسو پوه شئ نو وجه بای مانوي فایده ځکه نه ور کوي چې اضافت سره په معنی کې څه فرق نه راغلی معنی زړه په زړه ده بای معنی سره چې زړه په زړه ده نو مانوي فایده هم نشي ور کولای څنګه زړه په زړه ده موږ سوا یو دي کې اضافت د عامل کیږي معمول ته دا څه ده کنه نو هغه مخکې نه عامل او معمول او چې اضافت وکم نو څه شو عامل او معمول شو ما غزړه په زړه دي کنه مانوي تور زړه په زړه دي کنه یار او اضافت مانوي کې هو عامل او معمول نو او اضافت شوه یا عامل هو صحیح ده صفتی صيغه خو معمول ته خو اضافت نو شوه کنه پدن لګي بوې شوې کنه مانوي فایده څه کنه ور کوي چې مانوي پکې فرق نه راغله څنګه چې مخ کې عامل او معمول وسم دي لګي پورا وره ونیسم وجه دا چې دې کې اتصال نه راغلی د مضاف او د مضاف الیه ترمنځ اتصال نه راغلی دا مانوي فایده ده نه دی ولې نه دی ځکه مولوی صاحب عامل بیل شوی او معمول بیل شوی او دې کې عامل اضافت شوی معمول ته نو کدی ته وګورو چې مضاف عامل له مضاف الیه معمول له نو عامل او معمول خو غیر وي نو هیڅ اتصال نشته انفصال له غیر دي او مانوي فایده ال حاصلېږي چې څه راشي اتصال راشي دلته اتصال چې اتصال نشته انفصال له مانوي فایده به هم نوي اخو د اتصال په وجرات لاله ها اضافت چې د خپل اتصال پیدا کوي نو کاغه ته وګورو څنګه اتصال هم شته خو حقيقي اتصال نشته بهر حال دلته څه د انفصال له کنه خو نه درنکو به ویما تعریف او تخصیص پیدا نه ور کوي ولې نه ور کوي زیدلته مانوي فرق نه راوسته کنه مانوي فرق سره اتصال لغه نه راوسته لفظ کې وسم انفصال له ولی انفصال له بای یو عامل له بل معمول له دوړ غیر دي وګوره لکونه فی تقدیر الانفصال فی اللفظ زکه دا په تقدیر د انفصال کې په لفظ کې یو عامل له بل معمول له نو چې لفظ کې انفصال له نو فرق مانوي تورانه له لا اچھا جی غلط شما اچھا توجه انفصال پکې مانوي تور ده یار ما لفظي ویلو اول خو مې صحیح ویلو اوس بدل ته خطا شو دې کې اتصال لفظي شته سیده یو مضاف دی بل سره به اورید سره کیسه ګډه وړه شو الکه ټوله ورانی کوي کوچې ته به را مخې تشه توجه د تعریف او د تخصیص فایده نه ور کوي وجه سره مولوی صاحب دا فایده له ور کوي چې مانوي فرق راشي د اضافت په وجه هغه سره یعنی اتصال راشي مانوي تور هغه نه دی راغله البته اتصال راغله دی
صرف او صرف لفظي تور هغه دا چې یو مضاف دی بل مضاف الیه ده نو بس لفظي فایده هم شته کنه تخفیف وسم پوه نه شوي وګورئ لکونها فی تقدیر الانفصال ځکه دا اضافت لفظي دا خو په تقدیر د انفصال کې وي یو عامل وي او بل معمول وي دا خو غیر شي نه دي الا تخفیفا فی اللفظ تخفیف په لفظ کې راولي لا فی المعنى معنی کې نه راولي لکه معنی کې ولې نه راولي بای معنی کې فرق نه راغلی معنی خو زړه په زړه ده کنه تخفیف فی المعنى خدا ده چې معنی لګه کوم کو د لفظ کمې دو په وجه دلته هم ليس اضافت لفظي کې لفظي تخفیف دار کله تنوین ورزو کله د مضاف الیه نه ضمیر ورزو او کله د مضاف نه نون د تسنین نون د جمع ورزو دا کو کنه دا تخفیف دی خو معنی کې فرق نه راځي معنی کمیږي نه نو تخفیف به معنی کې رااله د معنی نه څه ساقطيږي نه وګوره بأي لا فی المعنى معنی کې مولوی تخفیف نه دی راغلی بأن يسقط چې ساقط شي بعض المعانی ان ملاحظه العقل د عقل د لحاظ په وجه بازاء ما يسقط من اللفظ معنی کله ساقط شي په مقابله د هغه لفظ کې چې ساقط شوی دی دغه په مقابله کې څوک هم ساقط شي معنی من بیان کوي من اللفظ یعنی کوم لفظ ساقط شوی دغه په مقابله کې معنی ساقط شي دا سکار نه دی شوی بل المعنى على ما كان عليه قبل الاضافه بلکې معنی هما غدا په کوم معنی چې دا لفظ وو قبل الاضافه کوم معنی چې د اضافت د مخ کې واغه وسم ده والتخفيف اللفظي تاسو په شوي کنه نما ول دو داوی دي تعریف او تخصیص معنوي فایده نه ورکه خو شو او لفظي فایده ورکه د دې درې صورت دي تاسو ما تلک متوجه شي کا څو صورت کله مضاف کې فایده وی مضاف کې فایده دا چې د مضاف نه تنوین وغورځي مضاف کې فایده دا چې قائم مقام تنوین نون د تسنین نون د جمع وغورځي یو شو مضاف الیه کې کله فایده وی هغه دا چې مضاف الیه نه ضمیر وغورځي څو شو او مضاف تر منتقل شي دوا دریم کله دواړو کې فایده وی مضاف کې تنوین یا دغه قائم مقام وغورځي او مضاف الیه کې ضمیر وغورځي نو کله صرف مضاف کې تخفیف کله صرف مضاف الیه کې تخفیف او کله با مثالونه راته وای نو کتاب کې دي کنه یار اسی زړه پیڅل شین کو ګورې ودا کم دی والتخفيف اللفظي چې اما في لفظ المضاف کله بلفظ د مضاف کې وی فقط بحذف التنوين حقيقه هغه دا چې مولوی صاحب حذف د تنوین کو نو حذف د تنوین کله حقیقتا کو حقیقتا معنا دا چې تنوین باقاعده موجود وي لکه ضارب زید اصل کې ضاربون وضاربون تنوین مغرزولو او حکما کله کله تنوین حکما لري کو دا حکما کله غیر منصرف چې مضاف شي غیر منصرف معنی خو تنوین نه کنه الله کثرت ولا تنوینا حکما معنا دا کده غیر منصرف به چیرته منصرف نو تنوین به نبی بدی اضافت غرزوله نو حکمان دلته غرزیدلو مثل حواج بیت الله حواججو غیر منصرف دي جمع منتهی الجموع ده دلته تنوین د غیر انصراف په وجه غرزیدله خودل تمن وایو حکمان مضاف غرزولو حکمان سمانه ک شر منصرف هم غرزوله به او بحذف نون التثنیه یا د مضاف تخفیف دار چې نون د تثنیه به حذف کو او دغه شان نون د جمع مثل ضارب زیدن کې نون د تثنیه غرزیدلو ضاربون زیدن کې ضاربو زیدن نون د جمع دا خو بچا کې تخفیف شو مضاف کې او کله بچا کې ناغه داسې چې مضاف الیه کې به ضمیر لري کو مضاف ته را منتقل کو تخفیف ده کنه و اما فی لفظ المضاف الیه کې به فقط بحذف الضمیر غدا چې ضمیر به حذف کو و استتاره او به مستتر کو فی صفته په مضاف کې لک کل القائم الغلامی القائم الغلامی اصل کې دسیو کمره اصل کې سبسی ور کړی دي القائم غلامه القائم نو ضمیر لري کو القائم ترا وصوتی ول القائم الغلامی وګورئ كان اصل القائم غلامه حذف الضمير من غلامه ضمیر حذف شو د غلامه هنا واستتر في القائم او بقائم کې بټ شو مستتر شو واضيف القائم وبنسبت اضافه د قائم شو الیه غلام تا للتخفيف بوجه چا کې تخفيف في المضاف الیه کې
تاسو پوهیږئ که نه فقط سره مضاف الیه کې شو. دریم واما فی المضاف والمضاف الیه کله به په مضاف الیه دواړو کې تخفیف وي معا په یو ځل. مثالی لکه زید قائم الغلام، زید قائم الغلام. قائم الغلام کې مولوی صاحب د قائم و قائم غلامه، قائم کې د قائم تنوین وغورځاو او غلامه کې ضمیر لري کو قائم ته راوستلو. تاسو پوه نه شولې نو مضاف کې تخفیف تنوین وغورځول مضاف الیه کې. اصله قائم غلامه فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين، تخفيف بمضاف کی حذف د تنوین دے، وفي المضاف الیه بحذف الضمیر دے. واستتار شرب سی واستتاره في الصفه او بيدا وفي المضاف الیه کی بحذف الضمیر واستتاره. هغه دا چې موږ ضمیر حذف کو بهم پټ کو په صفت په صفت کې په دې قصو څوک بیان شو. نو د اضافت لفظي تعریف هم کو رسمی اضافت لفظی فیدم بیان کړل چې صرف تخفیف پیدا کوي او د تعریف او د تخصیص پیدا نه کوي. په دومره باندې پوه شو. اوس راځي مولوی صاحب تفریعات کوي. ښه تفریعات څنګه کوي غوږ شه وته. هغه دا چې تاسو ته دا مسله معلومه ده چې معرفې د باره صفت هم معرفه وي او د نکرې د باره صفت نکره وي. زه درته درخیمه چې نکرې د باره به اضافت راغلی، نکرې د باره به صفت راغلی وي اضافت لفظي. نو که چېرې اضافت لفظي د تعریف پیدا ورکولی نه بیا د نکرې د باره صفت راتلی شو. لکه پوه نه که نه برید خو لکه غټ پرېښي لکه د ماکو اشی ګرځي څه داسې شی نه چې ورسره او کرړی کې شي حقه شی دی تیار که نه پوهېږئ پې بور شوئ که څنګه چې بور نه سي بس بیا غوږ کېږئ. توجه جي قاعده به واورئ. د معرفې د باره صفت معرفه راځي نکره نه، د نکرې د باره صفت نکره راځي معرفه نه. او نکره به وي او په اضافت لفظي سره مضاف چې دی دا به صفت راغلی. نو که چېرې تعریف پیدا کولی به صفت راتلی شو او معرفه به وي مولوي صاحب د هغې دپاره که چېرې تا په اضافت لفظي سره صفت راوړلو دا به غلطي. حالانکې که چېرې تعریف فیدې کولی نه بیا به صحیح وي. مصدوبه نو دغه خبره ده. وګورئ کافر بچی ګوره قسمه قسمه ټوپۍ راوړي ښه. ومن ثم من جهة وجوب افادة الاضافة واورا. ومن ثم رست بیان کی دی کی چاته اشاره ده درې شینو ته ده. تخفیف پیدا کوي یو ته، تعریف نه پیدا کوي دوا، تخصیص نه پیدا کوي درې. نو دغه درې وړو په وجه من جهة وجوب افادة الاضافة نه جهت د دې نه چې واجبیږي ثابتیږي فایده د اضافت لفظیه صرف تخفیفه و انتفاع کل واحد او ورسره دا چې نفي وي هر واحد د تعریف او تخصیص نه، یعنی دا نه فایده کوي. نو د دغه وجه نه څه چللی جازت جایز دی. مررت برجل حسن الوجه الکه دا خو فعل دی او فاعل دی واقع کو دا څه کې د جازه لپاره اما جمله دی فاعل واقع کو مړه دا خو ترکیب او فاعل له حقیقت کې جایز دی. دا ترکیب چې مررت برجل نکره د تاسو ګورئ ده کنه ده صفت څوک راغلی حسن الوجه. نو که چېرې دا معرفه وي صفت راتلو وصف پوه شو. لکه بې اضافت صفت هغه دا چې اضافت د صفت شوی د حسني الی معمولها ته شوی دی وجعلها او بې دا چې دا موږ ګرځولی دی صفت د پاره د نکرې رجل. نو فمن جهة انها دې جهت نه چې دا اضافت لفظي چې دی لم تفد تعریفا فایده د تعریف نه ورکوي. جاز ترکیب جایز شو د نکرې د پاره صفت شو. وامتنع ومنع شو دا ترکیب. مررت بزید حسن الوجه ولی دلته خو نکره صفت د معرفې رالی که نه یار ځکه اضافت لفظي خو تعریف نه پیدا کوي. فلو افاد التعریف که شرع پیدا کولی اضافت لفظي د تعریف فیدې کولی تعریف پیدا کولی لم یجوز الاول نه بیا خو پکار د چې اول نه وی جایزه ولې نه وی معرفه به صفت د نکرې وی او پکار د دویم جایز وی معرفه به صفت د معرفې وی. حالانکې خبره الټه ده.
لزوم کون المعرفة صفة للنکره اول بځکه نه جایز شدي کې خو لازم راځي چې معرفه صفت د نکره رااله ولا جاز الثاني او بکار دا چې به دویم جایز وي ولې لکون المعرفه ځکه معرفه چې دا اذن صفت د وخت کې بل صفت راغله د معرفي حالانکه دا څنګه ده پوه نه شوي به لږ بر وګورئ مولسین اعتراض دغه جواب دی او به قصه ختمه اعتراض دا دی کنه ومن ثم يویلو اسم اشاره ده او مخکې درې شي نه ذکر شو تخفیف پیدا کوي یو تعریب نه پیدا کوي دوا تخصیص نه پیدا کوي درې او تا چې کوم مثالونه ذکر کړه دي کې خو دوا رااله یو نه راغله تخصیص رااله منو منګه تعریف پیدا نه کو دام پکې رااله خو تخصیص پیدا نه کو دا خو دي مثالونه کې نشته ځکه ته خو تفریق کنه په درې او اشاره هم دې درې وړو ته وکړه په دې درې باندې تفریق او مداسي وی و خو دې ونه کړل دا څنګه خبره کېته جواب داري به دانه د ضروري چې تفریعات دې ټول وشي بس یو دوه وشم کافی ده کنه مړه قصې مکوا واوره خجي والمراد ان المشار اليه چې دا بثم باندې وهو مجموع امور ثلاثه هغه مجموعه د څو امور ده تدریو کم وجوب افاده الاضافه اللفظيه یوداچی ثابت ده فائده د اضافه لفظيه هغه څوک ده تخفیف دویم وانتفاء التعريف معرفه کېدل نفي دریم وانتفاء التخصيص يستلزم جواز الترکیب الاول دغه درې وړه قصې چې کله د ذهن کې کېناستلې نو دا ځان بس لازم راولي دا خبره چې جایز دی وي ترکیب اول تعریب نشته پکې ځکه نکره د نکرې د بار صفت ام دغه د درې وړو په وجه باندې و امتناع ثاني دویم ترکیب د ناروا شي ځکه نکره صفت به جوړیږي د معرفي ولا يلزم دغه اعتراض دی جواب کوي اشاره دریو ته شوی او فائدہ دې دوه بیان کړه ولا يلزم من ذلك لازمی گنا دغه سم اشاره سره يكون لكل واحد چې وی دي د هر واحد د بارا من تلك الامور دغه درې وړو امورنا څه دی وی په دغه مثالونو کې دي تفریعاتو کې د درې وړو دخل وی دا نه د ضروري دخل لوي في ذلك الاستلزام کې بل يجوز بلکې جائز ده اي يكون باعتبار بعضها دا کوم استلزام موږ وکړلو چې دا سه لازم راځي چې یو جائز دی او بل نه دی جائز یعنی د تفریق کې د بعضو دخل وي او د بعضو دي نوي په اعتبار د بعضو دی فلا يرد نوز بدا اعتراض سوک نو والدی چان ولا دخل في ذلك الاستلزام په دغه استلزام کې خو دریو صورتونو کې د یو دخل رانه لیکنه استلزام خو پیژنې کنه چې یو ترکیب جایز دی لزوما او بل ناجایز دی د کوم شي دخل پکې رانه لانتفاء التخصيص تخصیص پکې وای نشته ومن جهه ان تاسو پیږئ کنه